دا مونږ دلته په بونیر کې په پیر بابا کې ولاړ یو. دلته مونږ خدمت ته راغلي یو او دا ټول د جمعیت سپایان دي او د مفتی صاحب په دغه باندې راغلي یو. دلته د دې کورونو صفایي کوو لګیا یو او ان شاء الله تعالی چې مونږ نور څه خو نه خو دا کم خدمت چې دی دې ته مونږ تیار یو، راغلي یو، لګیا یو. دا تاسو ګورئ. الحمدلله مونږ الله جل جلاله د دې غریبانو خلکو د خدمت لپاره استعمال کو. په دې کې مونږ د مفتی فضل غفور صاحب په واسطه باندې د خپل کلی نرالو. الحمدلله د کلی مونږ سره 25-30 نوجوانان دي. دا د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت خاص کارکنان دي. په دغه بنیاد باندې دا ټول ملګري یو ځای رااله او دلته مونږ رابطه د مفتی فضل غفور صاحب سره وکړه. دغه سره ملاقات شو. الله دې د هغوی په عمر کې برکت واچي. الحمدلله د دې ځای د دې خلکو سره د هغوی کوم نظم و ضبط او کوم خدمات دي هغه د ټولې دنیا مخې ته دي. نو هغوی سره مونږ رابطه وکړه، ملاقات شو، هغوی زمونږ خیر مقدم وکړو. بیا هغوی د دې یو غریب سړي چې الحمدلله د هم دین سره وابسته خلک دي، علما خلک دي، ټول قاریان صاحبان دي، د دې خدمت زمونږ تشکیل وکړو. زمونږ د نوجوانان رونه د زړې مینې د ایراله او الحمدلله اکه خدمت ډیر په اخلاص او په مینه باندې وکړو. دا کور نیم ورانو نیم آبادو او دوی ته د مفتی صاحب په واسطه باندې ان شاء الله د دې کور د آبادۍ ویلي شوي دي چې ان شاء الله دا کور ورته آبادو. نو هغوی دا زمونږ نوجوانان د دې خدمت لپاره استعمال کړي چې دا کور مونږ ان شاء الله ډاګه کړو او مزید د نوي کور بنیادونه پکې کیږدو. الله تعالی دې د دې دا کور او د دې ټولو مسلمانانو چې چاته دردونه رسیدلي دي، چې چا کورونه وران شوي، د چا مالی نقصان شوي یا د چا جاني نقصان شوي، الله تعالی دې ټولو ته صبر ورکړي او د دې ټولو کورونه د الله تعالی دې نه ښایسته آباد کړي او مزید الله العالمین زمونږ چې د کومو ګناهونو په وجه باندې الله تعالی دا مونږ ناراضه شوي دي، دا مشکل الله په مونږ باندې راوستی دي. الله دې مونږ ته د هغه ګناهونو نه منع کېدو توفیق نصیب کړي او مزید د خپل الله مونږ نه رضا شي او مونږ ته د هغه اعمالو توفیق نصیب کړي چې کوم د خپل الله د رضا سبب وي. مونږ بونیر ته راغلي یو قافله د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت زړه مینه او د جمعیت علماء اسلام زړه مینه یونټ 40 کسانو باندې مشتمل دلته کې راغلي یو بونیر ته او په کوم ځای کې چې مونږ د یو عالم دین کور روان شوی دی هغې صفایي کې لګیو، د هغې په خدمت کې لګیو او ډېره درناکه منظر دی دلته کې. الله تعالی دې د ټولو حامی او ناصر شي او زمونږ د خدمت الله تعالی قبول و مقبول کړي. څه تپوس مانه کوئ که څه ووایو؟ بس د دې ملګرو باره کې ستاسو خپل تاثرات بس هغه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله دا څومره ملګري چې راغلي دي دا زمونږ بزرګان، علماء دین، طلباء کرام، الله تعالی دې دې له جزای خیر ورکړي. الله تعالی دې لویه مرتبه دې ټولو ته نصیب کړي. څومره میلمانه چې د بار نه راغلي دي زمونږ ډېر زیات چې دی نو خدمت وکړو، زمونږ ډېر زیات ملاتړ یې وکړو، زمونږ سره ډېره زیاته مرسته وکړه. زه ستاسو شکریه ادا کوم. د څومره راتلونکو میلمنو چې دلته کې راغلي دي او زمونږ د علاقې د خلکو سره یې مرسته وکړله او د دې سره یې چې دی نو مدد وکړو، تعاون یې وکړو په لاسونو باندې، په خپل خدمت باندې یا په مالي طور باندې یا په جاني طور باندې. زه د ټولو شکر ګزار یم. الله تعالی ټولو له جزای خیر ورکړي. الله تعالی دې ټولو له خپل شان مناسب اجر ورکړي.